السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوال دا ویڈیو تاسو لږ وګورئ. लाहौर में फिरोजपुर रोड पर कलमा चौक के करीब इस्लामी जमीयत तलबा का एहतजाज। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके ट्रैफिक बहाल करा दी। مینوال تاسو ویډیو کتله. لاهور کې عوام وروتي او د ګرانۍ د کومه موجوده چې کومه ګرانۍ او کومه مهنګایي ده د هغې خلاف احتجاج کوي. ملک کې چې دی انتهایي مهنګایي او ګراني شروع ده او ډېر زیات د مهنګایي لهر دی. عوام چې دي هغه پریشانه دي او خاص کر کوم چې غریبه طبقه ده چې ډېر زیات پریشان حاله دي. نو آیا د دې ذمه دار څوک دی، ذموار څوک دی چې د مهنګایي دا کوم موجوده لهر دی، کوم حالات دي، د دې ذمه دار څوک دی؟ نو عام طور موږ خو دا وایو چې هلکه پلانکي د دې ذمه د پلانکي حکومت د دې ذمه دار دی او پلانکي حکومت چې دی هغه د دې ذمه دار دی. ټیک شوه؟ خو آیا ما ته په دې خپل ګریوان کې سوچ کړی دی چې آیا زه د دې څومره ذمه دار یم؟ یو خبره خو دا شوه چې آیا دغه کوم ذمه دار خلک دی د دې ګرانۍ او د مهنګایۍ، نو دغه خلک دغه ځای ته چا رسولي دي؟ دا ما ورته رسولي، نو ما ورته د دې ذمه دار یو. دویم که د شریعت دغه ته راشو نو موږ چې دی دې حالاتو ته وګورو چې مخکیني قومونه چې کوم هلاک شوي دي یا قومونو باندې کوم عذابونه راغلي وو مختلف، نو آیا هغه په دې امت کې نشته دی؟ نو چې په دې امت کې شته دی نو آیا د هغې به څه نحوست څه سپېروالی یي او که به نه یي؟ د شعیب علیه السلام قوم چې دی هغه په څه باندې هلاک شو؟ د میلاوټ په وجه باندې او د دوکې په وجه. نن سبا چې د میلاوټ او دوکه څومره ده؟ د سود په باره کې ښکاره د الله جل شانه ارشاد دی چې کوم کسان سود کوي د هغې سره زما او زما د رسول چې دی د جنګ اعلان دی. نو نن سبا زموږ ټول نظام چې دی هغه په سود باندې چلیږي، په کوم بارګینونه دي یا عام طور بل بینکي نظام خو چې دی ټول په سود دی. نو چې زموږ د ملک نظام چې دی هغه په سود دی، نو د دې چې دی هغه عذاب او د هغې چې دی نحوست دغه به نه راځي، مهنګوي دا ګراني به راځي. دویم دا دی چې کومه بېحیي او کومه اوریاني چې ده هغه په دې ملک کې چې شروع ده، نو دا هم چې دی هغه د دې نحوستونه دي. بل حدیث مبارک کې راځي چې کله تاسو امر بالمعروف او نهي عن المنکر پرېږدئ نو الله جل شانه فرمایي چې زه په تاسو باندې ظالم بادشاه مقرر کړم. نو ما ورته دې راشو دا حدیث دغه حیثیت دې وګورو او بیا د ملک د حالاتو ته دې وګورو چې آیا موږ د دې ذمه دار یو او یا دا خلک ذمه دار دي؟ نو د دې نه د خلکو نه ډېر موږ دا خلک چې دی هغه زموږ د ګناهونو په وجه باندې چې دی هغه په دې په موږ باندې مسلط دی. اعمالکم عمالکم، ستاسو اعمال چې دي الله روایت کوي ستاسو اعمال چې دي نو دا ستاسو حکمرانان دي، به چې څنګه اعمال به راځي هغه شان فیصلې چې دي هغه د باره نه به راځي. نو موږ او تاسو په ګناهونو کې لید فیت یو، ګناهونو کې مبتلا یو، خپل ځان د ګناهونو نه چې دی هغه نه روباسو او بل ته ګوته نیسو، پلانکې داسې دی او پلانکې داسې دی او ځان ته ګوته نه نیسو چې زه څنګه یم، آیا زه چې دی هغه څومره په دې کې چې دی هغه مبتلا یم. لکه د ابراهیم علیه السلام صحیفې چې دی روایت دی خو دومره مختصر چې تپوس وکړی شو چې د ابراهیم علیه السلام صحیفو کې څه نو هغه کې دا و چې هغه کې مثالونه وو لکه ای متکبر او مغرور بادشاه، ما ته دې دپاره نه وي لېږلی چې ته پیسه په پیسه جمع کوه، بلکې ته ما دې دپاره لېږلی وي چې ته د مظلوم چې دی هغه مدد وکړي چې د هغه فریاد ما ته راونه رسي. نن مظلوم چې دی هغه فریاد کوي خو موږ دغه خلکو نه ظالمان چې دی هغه جوړ شوي دي. نو ټیک دی چې هغوی له به الله جل د هغوی د ظلم د هغوی د هغه چې کوم ظلم کوي او کوم بربریت کوي د هغې سزا به ورکوي، خو ما ورته علم چې دی هغه سزا به راکړي چې زما او ستا د اعمالو په وجه باندې دغه خلک په موږ باندې مبتلا شوي دي. ځکه چې دغه روایت ته موږ وګورو که نه چې تاسو باندې ظالم بادشاه مقرر کړم چې ستاسو مشرانو به چې دی عزت نه کوي، په کشرانو باندې به رحم نه کوي، دعاګانې به هم نه قبلېږي. نو دعاګانې کوو دعاګانې نه قبلېږي او دغه رنګې چې دی زمونږ مشران په موږ باندې چې دی هغه مسلط دي، نو د مشرانو قدر نه کوي، په کشرانو باندې رحم نه کوي. نو موږ چې دی هغه د دې ډېر زیات موږ چې دی هغه ذمه دار یو. ځکه چې حالات موږ او تاسو نافرمانۍ ګناه فسق و فجور کې مبتلا یو او بل ته ګوته نیسو. او بله خبره ده چې د دغه سیاسي لیډرانو د وجې نه ما او تا چې دی د کمو سیاسي لیډرانو د وجې نه چې هغې دا خبره چې موږ پېژني نه، موږ سره ناست دي چې دی هغه دا نه ده چې زموږ سره کېني یا موږ د ځان سره پرېږدي، د هغه په وجه باندې موږ د خپل دوست رشته دار د هغې سره چې دی هغه تعلقات ختموو. هغه رشته دار چې زما او ستا سره په غم ښادۍ کې هر ټایم کې ناست وي، زما او ستا سره په غم ښادۍ کې شریکېږي،
نو په دغه سیاسي دغو لیډرانو په وجه باندې موږ دغه خپل رشته دار او دغه کوم چې دی چمګاونډ ولا خفه کړو. نو دا چې دغه خلکو دپاره د خپل چمګاونډ چې دی هغه خفه کول یا داسې رشته ده هغه خفه کول چې دي هغه نه دي پکار. او دویم دا چې د اجتماعي طور استغفار وکړو، ګناهونو د نافرمانو بېحیایۍ د دې نه خپل ځان بچ کړو او د الله طرف ته رجوع مونږ هلکه پلان کې زموږ چې د آخري کې د امید کې د پلان کې به چې د تبدیلي راوړي، پلان کې به حالات صحیح کړي او صحیح کولو والا چې کوم ذات دی نو هغه طرف ته مونږ رجوع نه کړو، د هغه طرف ته چې دی توجه نه کړو، د هغه نه مدد نه غواړو. په ځای دی چې مونږ دغه حالت دغه خلکو پسې نښتي وو چې مونږ د هغه قادر مطلق ذات طرف ته توجه کړو، استغفار چې دی هغه ووایو او اجتماعي استغفار ووایو، د الله نه مدد وغواړو، د الله نه چې دی معافي وغواړو. نو الله جل شانه چې دی هغه موږ باندې به بیا د دغه زحمتونو او د دغه عذابونو په ځای باندې بیا به موږ او تاسو باندې د الله جل شانه رحمتونه چې دی هغه راوړي چې موږ ته په خپل ګریوان کې سوچ وکړو او دغه حالات چې دي موږ ته په خپله صحیح کړو. ځکه حدیث مبارک راځي چې حدیث قدسي دی چې الله جل فرمایي زه د یو قوم حالات تر هغه وخته پورې نه بدلوم چې دوی د ګناهونو په وجه په خپله هغه حالات چې دي هغه بدل نه کړي. نو ما ورته دا حالات چې دي هغه په خپله بدل کړي، د دې ګرانۍ او مهنګایۍ او د دې حالاتو ما ته چې دی هغه په خپله ذمه داري او په خپله چې ما ته په خپل ګریوان کې سوچ وکړو او ځان د دغه مصیبت او مهنګایۍ نه چې په دې خلاص چې موږ د الله طرف ته رجوع کړو، اجتماعي طور ګناهونو نه توبه وباسو، د فسق و فجور نافرمانونو د الله طرف ته رجوع کړو، نو الله جل شانه به موږ او تاسو باندې چې دی بهترین حالات چې دی هغه